دا حسد ډیره لویه ګناه ده. دا حسد ډیره لویه ګناه ده. خدای دې چې زموږ حفاظت نصیب کړي. موږ نور څه نشو ویلی، خدای زموږ ته حفاظت نصیب. عوام څه کوي چې نن خواص په حسد کې مبتلا دي. عوام خو په لرې ځای خبر، عوام نه خواص په حسد کې مبتلا شوي دي. دا ډیر ناکاره ګناه دی. یاد ساتئ ښه چې په چا کې دوه کارونه نو د ده په 51 کې به نیکۍ نه جمع کېږي. چې چا کې دوه کاري د ده په 51 کې به نیکۍ نه جمع کېږي. ځان دې هسې نه ستړی کوي. ښه دی به وایي ما تهجد کړي دي، ځان له به یې پړه کې ډېرې نیکۍ پرس کړي، خبر به نه چې د نیکو 51 به یې خالي پروت دي. ښه دوه کارونه، یو چې د چا رزق حرام، د چا نوڼی حرام ای که نه، د ده 51 به د نیکو نه خالي پروت دي. دی دې په تهجدو نه نازېږي، دی دې په حجونو او په عمرو نه نازېږي چې نوڼی یې حرام و. ځان له دې قلار کېږي. قلار د ده 51 کې نیکۍ جمع کېږي نه، د ده په عبادت کې قبولیت شته نه، د ده په حج کې قبولیت شته نه. ګرځي دي د کعبې نه ګیر چاپېره، ګرځي دي چغې دی الله ته وخي او په جومات کې د اعتکاف ته کښېني، خو چې رزق حرام وکړه د ده 51 کې نیکۍ نه جمع کېږي. دویم چې په چا کې حسدي، ښه چا کې حسدي د ده په 51 کې نیکۍ نه جمع کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا حسد نیکۍ داسې خوري لکه اور چې لرګي خوري. کما تأکل النار الحطب، لکه اور چې لرګي خوري دا حسد داسې دا نیکۍ خوري. یو حدیث مبارک کې راځي وي دا حسد نیکۍ خوري خوري لکه مونږ چې په چاړه باندې د سر ویښته وخوري صفا شي که نه، دقه شان دا حسد نیکۍ خوري داسې دا 51 صفا کوي. نو حسد او حرام رزق دې نه فنا غواړئ، د دې نه پناه غواړئ. بس چا سره حسد مه کوئ، چا سره حسد مه کوئ. ښکلی علم د چا وینې وای خدای د دوی روزي کې مالم داسې راکړي. ښکلی کور د چا وینې خدای د دوی روزي کې مالم راکړي. ښکلی گاډی د چا وینې خدای د دوی روزي کې مالم راکړي. مونږ چې په لاره گاډی تېر شي نو گاډی به د بل یو ورځ پې مونږ ځان له خراب چې دا به یې څنګه اغوستی، لکه ده دا پیسې څنګه وګټلې، مړه ده ته ګوره دې ګاډي ته ګوره. بس دا چې ولا الله ورکو نو الله پیژندو، ته یې پیژندې چې ته په دې لارو کې کښېنه صرف د یو او د بل ګاډي سی کوه. حسد ډېره لویه ګناه ده. دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي. چې چا سره څه شی ویني ښکلی وایي خدایه د دوی روزي کې او مال یې راکړي. د الله درکې خو کمې نشته، تاله به یې هم درکې او د هغه به نو ته یې د ده نه ولې هلې. او حسدګر سړی ټول ځان وخوري، دی بل ته هېڅ نقصان نشي ورکولی، خو دنده ټول ځان وخوري. نو حسد ډېره لویه ګناه ده. نبی علیه السلام صحابو ته وی دې دروازې ته ګورئ چې په دې څوک ړومبی راننوت نو دا به جنتي صحابي ټول ورته وګورئ. بیا خو ډېر پاک ده ورو که نه، جنتي به پکې خو وشو دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی. وی چې څوک ړومبی په دې دروازه راغی دا به جنتي. صحابه وکتل جو یو صحابي رادد شو، صحابه ورته وکتل عام صحابي دی، داسې مشهور هم نه دی. صحابه ترې نه تپوس کې وی ته څه عمل کوې؟ وی زما خو څه داسې خاص عمل نشته. وی نه شته خو دې ځکه چې نبی علیه السلام وی چې دې جنتي ته وګورئ، که څوک جنتي صحابي دی نو په دې دروازه به راشي. تا به څه کړي؟ هغه وی یو عمل مې دی نو کېدای شي چې دغه ودي. وی څه عمل دی؟ وی دا سینه مې نه ده، دا زړه سینه مې نه ده، دا ټول مخلوق ته صفا پرته ده، په دې کې مې د چا سره حسد او بغض او کینه او ناسودي نشته دی. بس په دې بس دقه عمل دی، دقه عمل دی. ډېر تهجد مه کوه، خو دا صفا کوي، د دې صفا کولو ضرورت ډېر زیات. نو تهجد کې او حجونه کې عمرې کې حسد او د بغض نه دې سینه ډکه پرته ده. هغه ورته وی دا سینه بې صفا سوتره ده، چا سره حسد نه لرم، چا سره بغض نه لرم، چا سره ناسودي نه لرم، چا سره کینه نه لرم.